تکلا کوي دومره به تکلا کون نصیب کی او سی به تا ملاویږي دا قران کریم لامون او بلا شی ما وای آیاتونه مې روانړول خلقا لامون او لامون لی دا انزال په سی ذکر کړی انزال نازل کړه مې د دیلا نازل کړه مې د دیلا خو جامع آیات یو شو لتخرج الناس من الظلمات الى النور نو لتخرج استازي مواری صدا د دې الناس د اوریدونکو ذمہواری صدا ظلمتون سدي نور څه شه ده ټول لامونو کې د دې آیات تشریح ده دا ټول لامونو کې د دې آیات صدا تشریح تیار دا عبادت د غیر الله تیار حکومت د غیر الله تیار دا دوه غټي تیارې صحیح شو رڼا اذا ليعلموا انما هو اله واحد لتحكم بين الناس بما اراك الله ليحكم بين الناس دا صدا دا رڼا دا اوس څنګه طریقې صدا لتبینا لتنذر لتكون من المنذرين ليكون للعالمين نذيرا لتقرأ على الناس على مقسن لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك قران بیانول شابه درس کوا بیان کوا بس ارزه ته ورسو د دې الناس مواری صدا ليدبروا وليتذكروا اولل دایې په خبره کې سوچو کې فکر دیو کې چې دې مولا خبرو کړه نو خیر زمونږ جولای ته ورځي کې دې مولوی صاحب جولای ته ورځي دایې سوچو کې چې زمونږ انسانيت په سبانه بچ پاتې کیږي او زمونږ انسانيت په سبانه محفوظ پاتې کیږي دایې سوچو کې لګ او فکر دیو کې او بچ سټه عمل کوي ذکر الایات ساتي ليتذكر اولل بعد عمل په ټیم کې رضا یاد ساتي ليتذكر اولل الباب دغه الله زړه کلک کی الله بو ته هدایت نصیب کی او زیری بو ته ملاویږي دار دې الناس سمارا او نتیجه دا ليثبت به الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمین الله رب العزت په دې له خوشاله ورګي په دنیا کې په آخرت کې دا د قران کریم حکمت نزول حکمت څه شي چې قران کریم دنیا ته دې مقصد لراغله ده اوس کې یو سړی قران وای او دا فائدې ته نه حاصلې او دا کار نه کوي نو د قران کریم ثواب لویلې ده خو چې کم کار لراغله ده غیله ویلې مقصود ته حاصل نه کو چې کوم مقصود واغې ته حاصل نه کو درېمه خبره د قران کریم اسماء او کمالات اسماء او کمالات د قران کریم ګوره چې یو سړی کې کمالات ډېری راته خلق نمونه هم ډېر وای حافظ سے قاری سے مولوی سے مفتی سے حاجی سے دا ټول سيزونه چې وته وای دې مطلب دا دی چې د کې دا ټول سدي کمالات لکه ایک کی طاقت 10 ایک کی طاقت 10 لکه دا یو سره یو کار د لسو کسانو عمر کوي لکه چې ډاکټر ته کینې نو ډاکټر دی ډاکټر ته کینې څه شه دی ډاکټر دی چې کچ لبوزي نو کچی دی پټواری دی زمکوم کچ کوي او چې کله زمیدارای لبوزي نو خود ټاپو زمیدار دی چې کله جمعات کې مونږ سمخ کې نو د ټاپو قاری صاحب دی چې کله قرآن درس تکې نه بهترین مدرس ته د قران او چې کله ته د مسالې تاسو کې جواب د شوندو په سر پروتي نو خو زبردست مفتی دی زبردست مفتی دی مطلب څه شو یعنی دا یو کس د لسو کسانو عمر کار کوي
د کس او صفاتونه په کې لاس پراته دي یعنی مطلب دی هر صفت له جدا جدا کسو پکارو هر صفت له جدا جدا کس پکارو او دا یو کس په یوازې کې نو کمالی نشو نو کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى دا مطلب کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى چې دا چا نمونه ډیری نو دا دلالت په دې خبره کوي چې د کې کمالات څه دي د قران کریم خپل ذاتینم قران نه ذاتینم قران نه دا نور چې څه دي نو دا د کمالات دي دا د کمالات دي قران وتوي زګه قران مصدر دی غفران فرقان او قران فعلان په وزن مصدر دی د قرأت په معنا باندې یعنی د لستلو کتاب او هغه کتاب چې انتهایی ډیر لستل کیږي را قران نه هغه کتاب چې انتهایی ډیر لستل کیږي او هغه کتاب چې داغي انقلاب په لستو سره تړلې ده صحیح ده کنه چاپ کولو نه پیادولو د ثوابونو دي حقونه ځان له خبره ده انقلاب هغه په قرأت سره تړلې ده اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چراغه ور سره ته کراغه اقرا وای بس کچر ته ویلو ته ضرورت نه وي الله ور بیت الله شریف د پاسه یې خو او ویل به چې دا بیا ځان له سټډي کوي مطالعه کوي د دینه بچ کمونو انقلاب راشي په مطالعه باندې او په سټډي باندې انقلابونه ناراضي انقلاب پر دې قران په بیان راځي د دینه فائدہ او د دې انقلاب هغه په بیانولو باندې خېره ځکه دې ته قران وایي قران وته وایي نو د ډیر لستلو والا کتاب او هغه کتاب چې فائدې په لستلو ده یو مطلب دې قرانونو قرانون فعال وزن د قراننا یعنی محموز نشي صحیح شي او قرانه شي قرانا نو قران په وستواله ته وي نو یو قران کریم کې ربط ته قران کریم کې چې ګمندنو ربط ته دغه تسلسل له اره خبره یو بل سره تړلې ده کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله فرمایل وای اتقان د امام ابو یوسف قول ذکر کړی دی چې امام ابو یوسف رحم الله قران کریم ته وکتل نو وی فرمایل چې القرآن كله كالكلمه الواحده سالم قران کریم دا څه دی لکه یو خبره وی بیا چې وته خو قتل نو دا کافت نه لري کو نو وی ویل چې القرآن کلمه واحده سالم قران یو خبره ده اکافت والو زو نو قران کریم یو خبره ده بس بالکل یو بل سره په وسط تړلې خبره ده او دویم دا دی چې د جهد مسلسل غواړي اومز دکړه کې اوم په بیان کې جهد مسلسل غواړي چې ته یو ورځ مهنتو کې او بل ورځ نه کای نو قرآن فائدہ به کمیږي یو ځل لیکلي کې درس کو بیا نه کای نو دې فائدہ کمیږي د دې فائدہ چې دا نو هغه تړلې ده د جهد مسلسل سره جهد مسلسل وي دکې با انقطاع نه راولي بیان کې زده کړه کې چې کوم درس والا کلو محلو کې چې مونږ علماء کرام درسونه کوي چې کوم مولا چټیان ډېرې کوي
نو داغه شاګردان نه کامیابیږي چا نه کامیابیږي چې یو ورځ استاد یې هفته کې غیر حاضریو کې نو درې ورځې طالبان کوي عملګری شاګردان کوي ویره کې دې شي بیگانی راغله بیگانو راغله کې دې شي نن بومني راځه ته یو ورځ غیر حاضریو کې او هغه په احتمالات سره بیا درې ورځې غیر حاضری کوي درې ورځې ناغې نه چې کمندونو فائدہ نشي اغسته او چې کم یو پابندی ډیر زیات کوي داغه شاګردان فائدہ مومي نو په فائدہ ورکولو کې دلا جهد مسلسل ضروری دی دا د قران خپل نوم دی د دین حقیقت چې تقریبا 70 نمونه علماو ذکر کړی دي اتقان کې شپږ نمونه دي دارنګ الارفاع ذکر کړی دي شیخ ابراهیم الله ذکر کړی دي علوم القرآن کې ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف سے مدذل العالی ذکر کړی دي ټول حاصل بیا یو سو کې اجرا کوم ټول نو وایو مونږ جل کیا ذکر کو صرف جل کیا دې مطلب دا دی چې دا کم کمالات د قران کریم دي دا کم نمونه د قران کریم دي دا د قران کمالات دي یو خبره دا وای دا د قران څخه کمالات یعنی دا صرف نمونه نه دي بلانی یو صفه پرته دا هر نوم د لاندې یو لوی کمال پروت یو خبره دا چې دا قران کریم کمالات دا تشنو اسماء ليس تحتها مسميات چې څنګه کې اسی گریزر نامی ہے نامی کاپی ہے نه دمال دا ترغیب دے چان نه دا فائدہ من ته ترغیب دے قرآن نسکا حاصل کا دا قرآن حاصل کا ځان ته تیراواړو خپل ژوند ته تی راواړو دمه یو خبرو کوم خو لکه کان کو آغا دا چې زه یو تپوس کومه داغي جواب به بیا دانو اوس دا یو سړی صفات کای او اکا صفت په شلو کسانو نورو کې دی اکا صفت په شلو نورو کې دی دا ته چې د چا صفت کای د څه کمال معلوم شو دا په شلو نورو کې مده نو مازه کار کوي کمال معلوم شو کمال وکله معلومیږي چې دا په دک کې کیو په دې بل کې نه په دې بل کې نه دا د قران کمالات دي دا کمالات په آسمانی تعلیم کې دي دا کمالات په زمینی تعلیم کې نشته زما خبره پوره شو د زمکه او دنیوي چې کم تعلیمات دي قران چې کم تعلیمات ذکر کړی دي نو دا تعلیمات په زمینی تعلیم کې د انسانانو په جوړ شوی تعلیمونو کې به دا کمالات نوي کدا کمالات په قران کې ومي او دا کمالات د یونیورسيټي په تعلیم کې ومي بیا د قران کمال دي څه شو کم کمال چې قران کریم کې دی هغه په زمینی تعلیم کې نشته په زمینی تعلیم کې نشته لکه یو څو کې زه اجرا کوم درې خبرې ما وکړې سو یو مې دا ویله چې دا نمونه د قران دا نمونه نه دي دا کمالات دي دوی مې دا ویله چې دا کمالات خپل ژوند ته منتقل کول غواړي یعنی دا د قران نه حاصلول غواړي دا میوي دي دا شو کول غواړي صحیح ده کنه درې مې دا وی چې دا کمالات چې دي کنه دا په انسانیزم کې نه وي انسانانو چې کم ازمونه کم قانونونه کم دستورونه
هغه د انسانانو لپاره جوړ کړی دي دا زمینی دي اصلي زمینی د زمکې پروګرام چې کم پروګرام کې زموږ په هغه ما ډیر لکه زوز نه تاسو کوم کنه چې په بیکانه کې ماڼه وشي ها د مړی د بوټي کمال معلوم شو چې مالټا د مالټي بوټي دی د مالټي کمال پس کې دی چې څه کوي اوس په لاچای کې څه شوې مالټي وشوي نو دې کې د مالټي کمال معلوم شو مالټي کمال الله چې لاچای کې څه ونشي مالټا ونشي پار بوټي کې څه ونشي مالټا ونشي د قران چې کم کمالات دي دا په یورپی نظام کې ني دا په هندوانه نظام کې ني برهمنیزم کې بني امپریالیزم کې بني نیشنلیزم کې بني ماسونیزم کې بني دیموکراسي کې بني تیوکراسي کې بني نه چې انسانانو کوم نظامونه جوړ کړی دي د قران د کمالاتو نه به بالکل سوي خالی بالکل به کې خالی کپ اغه کې تکم کمال ویني هغه د قران نه نقل کړي اوس په پوره اک ځای به کوم ځای نه را نقل کړي د قران نه را نقل کړي هغه به اسلام نه را نقل کړي هغه په اسلام چې کم محاسن دي کم کمالات دي قران کریم هغه په بل چا کې راتللې نشي زما په دې خبرو جوړ پوه نه شو بل چا کې راتللې نشي لکه د قران کریم یو کمال له الکتاب شته کنه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا قران کریم یو کمال له الکتاب څه شي الکتاب دا الکتاب مطلب دا دی چې د انسانیت د پاره وی الله خیر د چا د پاره د انسانیت د پاره یو آسمانی سکیم او آسمانی مکمل پروګرام دا د الکتاب معنا الکتاب ستوي د انسانیت د ژوند د تیرولو لپاره چې انسانان ژوند تیر کیو د انسانانو ژوند تیر کی د غویانو نه د سپو نه خنزیرانو نه چې انسان د انسانانو ژوند تیر کی انسان چې د انسانانو ژوند تیري دا غي د پاره یو آسمانی سکیم آسمانی پروګرام هغه د الکتاب خو مکمل چې ژوند یو شوبه پرې خودلې د ژوند یو شوبه نه پرې خودلې دا الکتاب دا پروګرام بل چا سره نشته نن سبا لکه بریج چتاویږي په دیموکراسي تاویږي د نن سبا ترقی یافته نظام دیموکراسي دا وتوای د طلاق نظام ما توخیا وتای ماته د میراثو نظام خویا میراثو نظام ته ما توخیا چې څوک مستحق ته څومره بوله ورکای دا ته ما توخیا د میراثو نظام ما توخیا د نکاح او د طلاق پروګرام خویا چې چا سره نکاح کیږي چا سره نه کیږي او چې بیا یو بل نتنګ شو د خلاصېدلو پروګرام بسوي نو خویا ته خزم مړ شو خاون مړ شو حکم بسوي شابه تو خویا دار دیموکراسي پروګرام درکې ای وای چې ادم سره عائلی قوانین قران مجید نه راځي هغه کې نشتا مکمل نظام د ژوند د تیرولو الکتاب دویم هدن د قران کریم دویم کمال له هدن هدایت معنا لار خود رهبر چې دار ټکی نه دارسا د هر واقع نه د تخویف نه د بشارت نه د دلیل نه د عقلی نه د نقلی نه د هر یو شیز نه هدایت سسیږي د هر یو شیز نه هدایت یو پرزا یو زیر زبر پیش دا پکې پزول نشته
هدایت ته لار خود دې ژوند لار د تخی الله تزي څنګه بازي تا ته یو خې دیموکراسي دا لارو او دې خیره تزام کور سمای او دې خیره تدا لارزا اجتماعیت سوسایټي سمای لار دې توخی د ژوند هر شعبه کې لار خود چې نو قرآن کریم دی دا هدایت په بل نظام کې نشته دارنګي قرآن کریم ته نور ویلی دی وانزلنا الیکم نورا مبینا وانزلنا الیکم نورا مبینا قرآن کریم نور دے سدے نور خیسته کون کے خکارا کون کے روخانه کون کے الله خکارا کئی مخلوق خکارا کئی حقونه خکارا کئی چې دا اقدار دا اقدار خکارا کول کئی کنا ظاهر بنفسه مظهر له غیره خیسته کول کئی دا نورانیت په بل نظام کې نشته بلکې ظلمانیت ته تیاری دی پکې دارنګ قرآن ته فرقان ویلی دی جدائی راولی الله مخلوق جدا کی ٹھیک او غلط سکی جدا کی ظلمت او نور سکی جدا کی دا جدا کول دا د قرآن خاصیت ته بل څوک دا څه کوله دارنګ قرآن کریم عادل له تمت کلمت ربک صدقا و قرآن عادل له بل یو ګورا پای کې عدل نشته پای کې به ظلمي نوم به ولا مساوات کوي به ظلم نوم به ولا سي مساوات لکه موږ مساوات کو یو کوچه دی یو خر دی په کوچی باندې چې کمندونو من بوجای کېدا او په خر باندې من بوجای کېدا مساوات کو کنه نو کوچی سره د ظلمونو کو یاره تاسو پوهیږئ کوچه پیژنې کنه پټی مټی تتلې کنه الله خوشاله دا ملوه مسله ده کنه افریدیان وته کوسون کې وای او باجوړیان وته کوټه وای نو دا چې کمندونو اوستا په یوم اوس خزړه نو خزې باندې چې ته کمبوج دي دا نشي وړي هغه چې کمبوج جوړی نو تی سړی ته لگاواله کته هغه نشي وړي هغه بوج ته وای چې مساوات کوم نو دا مساوات کې که ظلم کوي عادل ځان لسیز دی مساوات ځان لسیز دی قرآن عادل کړی دی ها که کم ځای کې عادل په مساوات صورت کې کېدنو قرآن مساوات هم کړی قوم شرکاء فی الثلث برابریم کړی نه خدا الله چې په تقاضا د چاوي د عادل اوس یو چې کم دنو دن طالب د اکرام نه او بل یوسف ته او بل ډوډۍ ځوان دارا او تاوی چې دو بلاک باندې به ار یو چې کم دنو د ډوډۍ ترسي یوسف تدیم دو بلاک کې خود او اکرام تدیم دو کې خود اکرام ته پوری وته او یوسف غریب په دو کې بیا تړ کیږي وای مساوات کوم دا ستا خپل مساوات ته دایته کې مساوات زوته کوي ظلم کیسه شي ظلم او بیا مساوات ته کې کمنو موږ لراولي ځان نه راولي چې ته مساوات کوي نو ستا چې کم ځای علاج کوي هغه ځای کې زماول علاج نه کیږي نو علاج نه کیږي چې ستا بچي په کوم سکول کې تعلیم کوي زما غول پاغي کې تعلیم نه کوي ستا چې څنګه پاشینو کیپټن برتی شي زماغه چې پاشي چپړاسي توبله درخواستونه ور کوي دا څنګه مساوات ته بوتلا نو دا عدل قرآن عدل له او د دې نظیر څوک پیش کوله دا کمال په قرآنی نظام کې دی دا په بل نظام کې په بل نظام کې نشته رحمت قرآن رحمت ته کنه قرآن رحمت ته د قرآن کریم د هر حکم رحمت هر حکم رحمت د دې مقابل کې چې کم قانون جوړه مقابل ټکی باندې پويږي کنه مخالفت کې
صحیح ده کنه اگر قرآن کریم یو قانون دی غل نه لاس کټ کا دې مقابله کې قانون جوړه چې د غل مالی زور ورکا او 5 लाख روپے د جرمانه والا د غسل زحمت دی دا تبعی ده زما به خبرو به نه پويږي قران وی احساس سکا واخلا ستي واخلا توای 25 سال قید با مشقت ورکا قید د قران کریم قصاص اغستل دا رحمت ته ستا 25 سال قید با مشقت دا زحمت تبعی ده ما څه په جوړ کار نه کوي فقہ تشریح کې غزان لخوا مقابل نه دي کنه نبی علیہ السلام تشریح کې او مقابل نه دي او قران نه او قران وضاحت ته بس مولانا سیندی رحم الله تعالی وی سنت د قران کریم عملی شکل له او فقہ د قران قانوني شکل له او اجماع د محسنین اتفاق ته په قران باندې وی دا ټول په خپل بقا کې قران ته محتاج دي دا ټول په خپل بقا کې قران ته محتاج دي کو قران دی او طرف ته بیا سنت یوازې کار نه کوي بیا چې کمنو فقہ یوازې کار نه کوي بیا اجماع یوازې کار نه کوي دا ټول په خپل بقا کې قران ته سدي محتاج مونږ چې وایو مونږ سنت ته محتاج یو مونږ په فهم کې وایو وسه کې فهم کې مونږ په قران باندې پوېږو ولې چې سنت زده کو نو موږ په فهم کې محتاج یو قران نه محتاج دا دجل چې اوسړه دا وای قران د الله کتاب دی او ته وای چې د حدیثو ته محتاج دی دا دجال دی هڅه کې غلط وای قران نه محتاج موږ په فهم کې د قران په فهم کې موږ سنت ته سيو محتاج یو موږ نه پويګو قران نه محتاج موږ په فهم کې سيو محتاج په فهم کې محتاج یو نو دا رحمت ته قران کریم صدق ته قران کریم مقابله کې چې سوسي زونه را لې هغه بکیږي وي مقابله کې چې ردی کوم خبره ده هغه صدق ته دې سوي نو هغه څه دی کېزم دغه قران کریم حق ته دې مقابل کې جسد نو باطل دي خو بس سره الله اوس خو ان شاء الله په کلیاتو پوښوي نور و بیا ته ځان لچ کم نه خپل لکه اجتهاد وکای لکه دا د قران کریم کمالاتو دی مقصد دا چې د قران کریم نه دا شیزونه حاصل کا دا هدایت ته حاصل کا دا رحمت ته سکا حاصل کا دا نور ته سکا حاصل کا کته وای چې بل ځای کې ګورم نو خلو کورون کې پیدا کی نشي پیدا کوله وګرځه پیدا به نه کې فاتو بصورت من مثله راول چې د قران کم کمالات کې بل چا کې خو ته نشي خول لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض دا بل ځای کې نشته دا صرف په قران کریم کې دي امن غواړي قران کې دي هدایت غواړي قران کې دي رحمت غواړي بچا کې دي قران کې دي دک سيزونو په بل پسې مګرزا بل ځای پسې مګرزا اسب ګرځي فل ارض حیران اسب ګرځي طریقه دا چې وا امرنا لنسلم لرب غاړه کې یک د بس دا کمالات د قران نه حاصل کا او طریقه اتباع پس اتباع په طریقه ته سکا حاصل کا تو قران کریم چې عمل کړي دا ټول به درته ملاويږي دا درې ما خبره وا څه شي اسماء د قران کریم فضائل قران کریم او آداب دا دو خبره مختصری پاتې شوې زنن نوم بیرز د ذالک ډیرو الله دې موږ ته آسان کړي اذان کوي ما خاموش پس بدرس کوي ان شاء الله دا ټولو ته کو کنه ما خام ان شاء الله خپل درس تفرید صرف ما خام پورې تفرید اذان وکړه